ما قرآن نه واغستو په قرآن کې مې رد او بدل وکړ تحریف مې پکې وکړ بازار ته مې یوړو خلکو رانه واغستو چې درې ورځې اوس خلک زما کور ته ولاړو زما بې عزتي وکړه وایي تا په قرآن کې تحریف کړی دی ما وې ربا په کتابونو کې اصل کتاب قرآن دی په دینونو کې اصل دین اسلام دی په ایمانونو کې اصل ایمان دی د قرآن ختم کول بیا قرآن په تراو کې لوستل دا ډیر لوی فضیلت لري قرآن کې الله او فرمایل ان الذين يتلون الكتاب کتاب الله هغه کسان چې د قرآن تلاوت کوي واقام الصلاه او د منځ قیام کوي منځ قایمي وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیه او دې خرچه کوي د الله په لار کې نو الله او فرمایل یرجون تجارتا دا درې کارونه چې څوک کوي دا ما رب سره ډیلینګ دی زما محترم دا د الله سره تجارت دی او تاسو ته یو ناشنا خبره کوم چې هر سړی تجارت کوي نو اول به دې سوچ کوي چې دا تجارت کې تاوان شته که نه ځکه چې په کوم تجارت کې تاوان نو مونږ ورته بیا سود وایو دا سود دی مونږ وایو که نه خو بیا ګورو چې کم تجارت کې نفع ډیره ده او کم کې تاوان کم دی په کم کې چې تاوان کم او نفع پکې ډیره هغه تجارت ته مونږ لاندې وځو هغه تجارت کوو لیکن زما رب او فرمایل ان الذين يتلون کتاب الله هغه کسان چې قرآن تلاوت کوي واقام الصلاه او ماته په منځ باندې ودرېږي وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیه او دې ما چې کوم رزق ورکړی دی د هغې نه भरपूर خرچه کوي زما رب او فرمایل دا ما رب سره تجارت دی و د تجارت خبره کوم مونږ په تجارت کې تاوان ګورو چې دا تجارت څومره ګټه کوي دا څومره تاوان کوي د دې لاس څومره دی د دې تجارت ګټه څومره ده زما رب او فرمایل چې ما سره تجارت کې هغه ټوله ګټه د تاوان پکې نشته د ما د الله په تجارت کې ټوله ګټه ده د ټولو نه مخکې په قرآن تاسو ته خبره کوم الله فرمایي ان الذين يتلون کتاب الله او تاسو ته یو خبره کوم قرآن داسې یو کتاب دی زما محترمو چې د قرآن راغستل ما عبادت دی قرآن په لاسو کې نیول عبادت دی زما محترمو د هغې جدا ثواب دی د قرآن سینې پورې نږدې کول د هغې جدا ثواب دی قرآن په خولې پسې نیول قرآن خلو د هغې ځان له ثواب دی بیا د قرآن ته په کتو کې ځان له ثواب دی قرآن چې کلو کې پاڼې اړې د هغې ځان له ثواب دی په قرآن باندې لاسونه ګوتې راښکل د هغې ځان له ثواب دی قرآن زما محترم لوستل د هغې ځان له ثواب او قدر او منزلت دی دا قرآن په سینه کې محفوظ کول د هغې ځان له ثواب دی او د قرآن تلاوت په تراو کې د هغې ځان له ثواب دی زما محترم پتہ ہو لگے دا قرآن ثواب ہی ثواب ہے دما محترم ثواب ہی ثواب ہے داسی کتاب دے دما محترم او دا دی کتاب امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی کی یو واقعہ نقل کرے دا اغوی مامون الرشید باچا با خپل مجلس تا لوی راہبان یہودیان و عیسائیان و دا مسلمانان و علماء کرام را غندون خبر تا توجہ کوئے علماء کرام بیرا یو سڑی اولی دا اللہ والا دیر حسن ورکلے و نوجوانو او چې خبرې شروع کړې داسې خبرې کولې لکه یو ساینسدان یو پروفیسر یو هوښیار سړی چې خبرې کوي خو چې کله یې خوله کولو کړه پته ولګېده هغه د یهودیانو مولا و زما محترم وی مامون الرشید باچا راوغوښته ورته وی الله خو تعالی پویه درکړې ده ته په اسلام کې کرالې قسم دی تا ته به ډېره فایده وشي خبرې ته توجه کوې زما محترم که اسلام ترالی ډیره فایده بوشي هغه وی دا دین چې د یهودیانو کوم دین دی دا زما د آباو د اجدادو دین دی دا بدلولی نشم د پلار نیکه دین بدلولی نشم هغه وی چې څه دې غواړي څه پکاري چې څه دې لګي ماته وایه هغه وی پیسې یو بل طرف ته لیکن دین سره کمپرومایز ته تیار نه یم زما محترمو هغه هم دین والا خلک الله دې معافي وکړي
وی دغه سړی لاړه دوباره کال باندې بیا مجلس ولګېده چې وی کتل د دنیا علما کرام ناستي چې وی کتل هغه نوجوان هم پکې ناستي مامون الرشید باچا وی ما نوجوان ته کتل ډیر ورته خفه کېدم الله که دا سړی په مسلمانانو کې لیکن چې کله د هغه د تقریر وخت راغی د هغه د خطابت وخت راغی و خولې وازه کړه په اسلام باندې ټوله خبره وکړه د اسلام په حمایت کې لګیاو د قرآن فضیلت بیان کړ د قرآن عظمت بیان کړ د قرآن رفعت بیان کړ ما وی پوه شم چې اسلام یې قبول کړی دی مجلس برخاست شو ما راوغوښته ځان نه ما ورته خبره کوله هلکه دا خو ټوله خبره د اسلام و د قرآن په منزلت او عظمت باندې وکړه دا ولې ما ته د هغه د طرف نه جواب ملو شو وی زه د یهودیانو یو لوی راهب یم لیکن زه خوشنویس یم کتابت یم مانه کاتب یم ما داسې سوچ وکړ چې په دینونو کې حق دین کم یو دی ما تورات راواغ د دنیا نسخه می جوړ کړې بازار ته می وړه په خو پیسو را نه خرڅ تحریف می په ولیکه ما انجیل ولیکه په خو پیسو خرڅ ما قرآن نه واغسته په قرآن کې می رد او بدل وکړه تحریف می پکې وکړه بازار ته می وړه خلک را نه واغسته چې درې ورځې اوس خلک زما کور ته ولاړو زما بې عزتي وکړه وایي تا په قرآن کې تحریف کړی دی ما وی ربا په کتابونو کې اصل کتاب قرآن دے پا دینونو کے اصل دین اسلام دے پا ایمانونو کے اصل ایمان دے ما ایمان قبول کر زوس مسلمان ام دما محترم دا قرآن پا وجہ اللہ ایمان نصیب کے دما محترم